بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې موږ دا ویلو چې صفت مشبہ ذکر شروع کړي نو صفت مشبہ لپاره جدا فصل نه راوړل ځکه چې اسم فاعل او صفت مشبہ په ډیرو خبرو کې یو شان دي څنګه چې لکه صفت اسم فاعل چې د دې د تسکیه او د جمع سي راځي دغه شان دي د دې د جمع او د تسکیه سي راځي څنګه چې نن دا معنی مصدری په اسم فاعل پورې قائم وي دغه شان دي معنی مصدری په صفت مشبہ پورې قائم وي خو صرف په فرقونه دي پکې یو دا چې با اسم فاعل پورې معنی مصدری قائم په طریقه د حدوث او په صفت مشبہ پورې معنی مصدری قائم په طریقه د ثبوت او فهم اسم فاعل ته انداز لازم او متعدد وانه راځي او صفت مشبہ صرف د هغه افعال ناراضي کم چې افعال لازمه وي کچرتا د یو فعل متعدینا صفت مشبہ را لالو نو په هغه ټیم کې بدغه فعل اگر چې متعدی دی لیکن چې کله د صفت مشبہ راغی نو په دغه ټیم کې بیا دا لازمی وي مطلب د دین ورستو بیا مفعول نشي راتلنو سمیع کلام غویل دې نه ناروا دي خوشوي بیا موږ دا خبره پرونم کړی وا چې دا الله پاک د لپاره څومره صفات دي دا الله ټول صفت مشبہ دي یعنی کله الله پاک د لپاره یو ټکی اسم فاعل چې دا ذکر شي نو وی اسم فاعل او په معنا باندې صفت مشبہ وي او کله انسانانو د لپاره چې نه صفت مشبہ ذکر شي نو وی به صفت مشبہ او په معنا اسم فاعل باندې وي د دې وجه دا چې الله پاک سره د خپل ذات او صفات نه قدیم ذات ته داغه صفات همیشه دي او همیشه وي او د مخلوق دا صفت نه نه بلکې مخلوق دا کار د لږ وخت لپاره یو بیا ختم شي دا پور خبره وزدا دغه چې کوم دي صفت مشبہ دا په کم وزنونو باندې راځي نو دلته کې دې کتاب کې لس وزنونه ذکر کړی دا غي د لپاره مثال ذکر کړی دی د لاولنی کرګ جنونو بدی کې لگا اوزان دي او دویم کې جندا سماجی ويجي او وګوره کتاب ته وګوره ويجي او راځي د صفت مشبہ على وزن فاعل فوزن د فاعل لگا فريق لاندې فاعل لگا فرق اول نه کرغه او دغه اوزان دي دوی موجود دي فاعل لگا فرق چې نه دا یری د ویلې کیږي ډېر زیات ریدون کې سره یریدون کې او د باب سمعای اسمونه ده وفاعل لك شخص فاعل لك شخص د سمعای اسمونه فاعل لك صلب فعل لك ملح فاعل لك جنوب فاعل لك حسن فعال لك جبار فعال لك شجاع او فعلان لك عطشان او افعل لك احول واښوي دا لسری کنا دا اوزان دا صفت مشبہ دی د لغوی وذوي واحول وهو يختص بباب فاعل واذا احول وزن د صفت مشبہ دی نو دا خاصه د باب سمعای اسمعو سره احول یعنی احولین افعالین وزن د صفت مشبہ خاص ده د سره د سمعای اسمعو سره د سره د سمعای اسمعو سره ولی زګه کنا چې دغه چې کوم دي کنه دا صفت مشبہ دا دغه ناراضي د صفات خلقیهونه صفات خلقیه حقیقیه داغي ناراضي او هغه بابونه چې داغي نه چې باغی کې د عیب مانوي د لون مان پکې وي نو هغه راځي عام طور باندې باب سمعای اسمونه عام طور باندې راځي څنګه دغه د غمونو والا معنی پکې وي عیبونو والا معنی پکې وي بیماریانو والا معنی پکې وي نه سمعای اسمونه راځي دا احوال هاي کس ته لګي چې هغه په یو سترګه باندې دی لګي یو سترګه خرابې کړه نو پښتو کې کارډینګ وایو چې یو سترګه کار کوي بل نه کوي یو سترګه چپي نو دا د باب سمعای اسمونه راځي احول دا باب سمعای او دا نور چې دا لکه وزغله لکه فرق نو فرق د سمعای اسمونه ده
شخص دهم د سمیع اسمونه ده او دا فلق صلب ملح جنوب حسن دا چې دینه د دې د باب کرومه کرومونه دا شان جوبان چې نه دا بګیره د نصرین سنونه شجاع دا کرومه کرومونه وای دا احول چې وزن چې لګنه افعل وزن چې نو دا خاص ده دا دغه سره د باب سمیع اسمه سره الهغه پوښوي اخا بل دې دا خبره ده کنه چې اسم تفضیل نه اسم تفضیل اسم ورسو ورش ان شاء الله اسم تفضیل دا چې نو بکم دای کی دا عیب ولا مانوي ایا بکمی کې چې نه دا دسی مانوي چې پای کې زیادت نشي کېده زیادت پکې نشي کېده او یا عیب ولا معنی بگی لون ولا معنی بگی لاغین افعال وزن ناراضی لاغین افعال وزن او چې کله لاغین افعال وزن باندې او کلمه را لاله نو دا بیا صفت مشبهه سوي لګوي وته اسود احرق احول ابيض ازرق نو اسود معنی دا نه چډیر زیاتو بلکې دا اسود چې نامنګ راولو موږ دا صفت مشبهه ده نو احول وزن دا صفت مشبهه ده احول وزن د سره تاسو لږه یو افعال وزن چې لنده د اسم تفصیلوم د ورسو ورش ان شاء الله پر بل دی به ورسو کوم سبق ته د ثلاثي مزید ثلاثي مجرد افعال وزن چې لنده راځي سو وزن راځي افعالو او چې کله تاسو یو ټکو چې وای کې لون والا معنی وای عیب والا معنی پکې وا نو پر سره راځي دا صفت مشبہ بیا عام طور باندې د سمیع اسمونه دا وزن دی الا سته يجيء من باب فعوله وې دی وګوره مدا چې دا احول وزن چې نه احول وزن افعل وزن افعلی وزن افعل وزن چې نو دا خاص ته د سمیع اسمو سره خوشپک ټکی د سیدی چې هغه د باب کرومه لري خو هغه هم دا افعل وزن باندې راځي پوښوي افعل صفت مشبہ وزن دا خاص سره د سمیع اسمو سره افعال صفت مشبہ وزن صفت مشبہ ټکه به زروای لکه افعال دې دا اسم تفضیل له افعال صفت مشبہ وزن دا خاصه سره خوشپک ټکی د سیدی چې هغه راځي د باب فعلنا یعنی د کرومه کرومونه راځي او دا غینه صفت مشبہ بیا هم دې دا د افعال وزن باندې راغلي پوښوي هغه شپک ټکی چې هغه د لګي لیکلي دي او په دې شپک ټکو کې امام فرا رحمه الله فرمایي چې دا افعال وزن چې نه خاص صرف او صرف د سمیع اسماء سره او پاتې شو دا شپک ټکی نو څنګه چې دا کارو من راځي دغه شند سمیعان هم راځي عام صرفین کوی چې لکه افعال وزن دا خاص سره او خو صرف شپک ټکی دي چې دا د سره راځي د باب کارو من راځي او په وزن د سره راځي د افعال راځي لکه پوهیږي به باندې و امام فرار رحمت الله علیه سوئی چې دا غشپک ټکی لکه څنګه چې د کرومه راځي دا شان د سنه راځي اوس ګوره غشپک ټکم دي او هو يختص بباب فاعله او صرف د احول ورغه صرف د وهو او د احول دا راځي د باب فاعله نه الا سته مگر شپک يجيء من باب فعل مگر شپک اسماء په دغه وزن باندې دا راځي د باب فعولنا یعنی کرومه کرومنا چا سره لکه احمق احمق بغل دی لګي کنه نو احمق جنن دا وز د حمقه يحمقونه له احمق د زنه له حمقه يحمقونه له او بیا هم دا افعل وزن باندې راغله صفت مشبہ نو موږ عام صرفین وجه دا شاذي امام فراوی جننا دا جنن دا هم د سمیع اسمون له دا ځان اخرقو د خارقه نه دی امام فراوی د خارقانو مرضی ادم ارعنو اسمر اعجف دا جری نو دا شپږ ټکی د کرومه نه دی دا عام صرفینو په نسبت باندې او دین بیا هم د افعالو ته اندار راغله خو دا وی امام فرا وزاد الاسمعي الاعجم او امام اسمعي رحم الله بګه اعجب ټکی هم یو ذکر دی وقيل الفراء يجيء احمق من حمقه چې دا احمق دین نه حمقه راځي وهو لغه في حمقه او دا لغه په حمقه کې وكذلك يجيء من خرق وسمر وعجف
او دا رنګي دا خرقه يخرق جرين دا د خرقه نوم راځي سموره اسمرو د سميره اسمرو نوم راځي عجوفه عجوفو دا عجوفه عجوفو نوم راځي اني فاعله لغه فيها یعنی فاعله په دې یو لغت ده الهغه په بنا شوي نو ګوره ته دې پر دا خبره شو کنه چې یو د صفت مشبہ او د اسم فاعل په منځ کې فرقونه هم پرون ویل دي نو د اسم صفت مشبہ لپاره لس اوزان مقرر شوي دي چې هغه د ذکر کړی دی او دا مثال نه درېمه خبره دا چې دا افعال وزن چې دا خاص ده د باب سمیا اسم او سره چې افعال په اسم تفضیل کې په د صفت مشبہ کې صرف راځي د باب سمیا اسمونه او شپږ بابونه دي چې هغه د فعل يفعلون دي نه کرومل دي او دا غي نه بیا هم صفت مشبہ د افعال په ضمن راغله خو امام فراوي چې نه د سینه دا شپږ چې دا سره دي سمعان دا وشولا و دې د اقوال اسم تفضیل ذکر کړي اسم تفضیل دا هرغه اسم ته ویل کېږي هرغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې معنی مصدری پای کې پای پورې قائم وي او معنی مصدری پکې د نور په نسبت باندې زیاته مونږ لګي معنی مصدری پای پورې قائم وي په طریقه د حدوث باندې خو معنی مصدری پکې په نسبت د نورو معنی مصدری پکې په نسبت د نورو باندې لکه په اسم فاعل کې وای دا صفت دا اسم تفضیل هم په جدا فصل کې ذکر نه کو زکه چې دا د اسم فاعل په شان دی په ډیرو خبرو کې د څه په شان دی لکه څنګه چې اسم فاعل نه تسنیه د جمع صيغه راځي د قشان د اسم تفضیل نه هم د تسنیه او د جمع صيغه راځي وایي لکه څنګه چې اسم فاعل په معنی مصدری پورې قائم وي په اسم فاعل کې پورې معنی مصدری قائم وي په اسم فاعل کې د قشان د په اسم تفضیل کې هم معنی مصدری پای پورې قائم وي او فرق سره چې په اسم تفضیل کې معنی مصدری په نسبت د نور زیاته مونږ لګيږي او په اسم فاعل کې زیاتواله جندانه وي لکه ضارب معنی منکو نو موږ وهم کې اضرب معنی منکو چې ډیر زیات وهم کې دبل په نسبت باندې زیات وهم کې دا اسم تفضیل صرف او صرف د ثلاثی مجرد ناراضي او دویم دا خبره چې اسم تفضیل کې اسم تفضیل د ثلاثی مجرد د هغه بابون ناراضي چې پای کې د لون او د عیب معنی نوی پرتا اسم تفضیل د ثلاثی مجرد په څه وزن راځي د افعال په وزن باندې څه په وزن باندې د غیر ثلاثی مجرد نه اسم تفضیل د غیر ثلاثی مجرد نه اسم تفضیل ولې ناراضي د غیر ثلاثی مجرد نه اسم تفضیل د افعال په وزن باندې څنګه ناراضي چې په دې کې د درې حروف نه سوا حروف لکه استخرج یستخرج او اکتسب یکتسب نو دینه د افعال شکل په موجوده صورت کې نه جوړیږي چې یکتسبونه ته اکسب روکه ویلې دا موجوده شکل په موجوده شکل کې چې کله موجود وي نو دینه افعال وزن نه جوړیږي افعال وزن دي نه جوړیږي د دې سره به خبره ده چې کومه د دینه دا حروف کټکاو موږ استخرج ده نو الف سین تا به زائد جدا ته کټکا او دا خارجانه روکا هغه دا خارجانه ته اخرج جوړ کې نو بیا پته لګي چې دا مجرد باب ده مزید باب ده او حروف کټ کول خلاف اصل هم دي دې باندې پوه شوي لړشه هغه پوه شوي باندې دا غیر ثلاثی مجرد اسم تفضیل ناراضي ولې ناراضي نو موږ چې د اسم تفضیل لپاره وزن خاص ته هغه افعالو ده په موجوده صورت کې د دینه افعال وزن ناراضي اګه حروف ته کټ کې او بیا د اسم تفضیل راولې نو دا خلاف اصل دي پرې پوه شوي دغه شان دي په کوم بابونو کې چې ثلاثی مجرد بابونه دي خو پاغي کې دغه وی د لون او د عیب معنی وي پکې نو پاغي کې هم دغه ناراضي پاغي کوم څه ناراضي اسم تفضیل ناراضي که په کوم لون والا معنی او عیب والا معنی او اسم تفضیل داغه نه راغله نو موږ چې دا اسم تفضیل نه بلکې دا صفت مشبہ ده اوس مخ موږ ویل کنه د دې اسم تفضیل نه راځي بلکې څه وي صفت مشبہ وي بګمو کې لکه احول کاړی ته وي اعور پوښوي دا شان اسود ابيض او ازرق وغيرها اعرج پوښوي نه معنی
ها څه خبره ما کوله کزو سوې ما چیرې زده دینا اسم تفضیل را وستل غواړم ها درېمه خبره پکې دا ده کنه چې دا اسم تفضیل چې کنه دا د فاعلیت والا معنی چې نو پای کې لګا زیات والا پیدا کوي فاعلیت والا معنی کې زیات والا پیدا کوي هغه ده زید ازرب من عمرو زید ازرب من عمرو نو معنا زید ډیر زیات وهم کې ده د عمر په نسبت باندې مطلب چې کوم فاعلیت والا معنی کنه نو لاګي نه به اسم تفضیل چرند دا اسم تفضیل په پای کې زیادت پیدا کوي په مفعول کې چرند دا به زیادت نه پیدا کوي په مفعول کې زیادت نه پیدا کوي د مفعول د زیاتوالي لپاره چرند افعال وزن چرند نه راځي پوه شئ او بوله وته دا ويجيء افعل تفضيل للفاعل او راضي يجيء افعل ويجيء افعل او راضي افعل وزن لتفضيل الفاعل الګه غلطی ده پکې ويجيء افعل التفضيل الفاعل لیکل لګنا ها نو افعل التفضيل خو نه لګنا ويجيء افعل او راضي افعل د سره بار د الف ټکټ کوي لتفصيل الفاعل د پاره د فاعل د معنی د زیاتوالي لپاره یعنی د فاعل چې کوم معنی راغلی چې معنی مصدری پای پورې قائم وي نو دغه پدې کې زیادت پیدا کوي د مفعول په معنی کې زیاتوالی نه پیدا کوي د مفعول په معنی کې وځدا خبره ده چې څنګه چې د فاعل په معنی کې زیاتوالی پیدا کوي د مفعول په معنی کې زیاتوالی پیدا کوي نو موږ د فعل لپاره فاعل ضروری دی خو مفعول ضروري مفعول فضله شی دی وایي من الثلاثي د ثلاثي راځي د سن راځي غیر مزید فيه چې غیر مزید فيه با او ثلاثي هم دي ثلاثي وي مما ليس بلون ولا عيب چې باید بلون او عيب ولا معنا وزوج ولا يجد المزيد فيه دا ولا يجد من المزيد فيه دا اسم تفضيل دا غیر ثلاثي مجرد نه راځي ولې نه راځي لعدم امکان محافظه جميع حروفي في افعاله زکه چې په افعالو کې د ټول حروف هغه حفاظت نه ممکن نه لري چې ټول حروف خپل ځای باندې برابر پاتې شي لکه پوه شئ حروف چې کټ کېږي نه او حروف کټ کول څه دي خلاف اصل دي ولا يجيء من لون ولا عيب او دا رنګ په کما ثلاثي مجرد کې چلون والا باندې عيب والا باندې دا غیر هم ناراضي لأن فيه ما يجيء افعال للصفه زګه چې په دې کې په لون او په عيب باندې کې دا راځي دا وزن د افعالو د سره لپاره صفته مشبره لپاره فيلزم الالتباس نبي لازمي الالتباس دغه شان دي کم معنا چې زیادت نه قبلوي دا په کتاب کې نشته ده کم معنا چې زیادت نه قبلوي ناغي نو اسم تفضیل ناراضي هغه ته چې ما ته زیدون کرا زید مړ شو نو دا مرګ د یو خبره ده زیات نه قبلوي ته چې ام وته زیدون زید په ګډیر مړ شو پوه شئ باندې ها ولا يجيء لتفضيل المفعول او نراجي دا لپاره د تفضيل المفعول چې د مفعول ولا معنی په نسبت نور زیات مونږ لګي بکولې حتى لا يلتبس بتفضيل الفاعل چې التباس ناراضي په تفضيل چې التباس راځي په تفضيل الفاعل باندې الکا وځي اعتراض دار کنه چې تدې شول نه چیرې دا فاعل چې دا اسم تفضيل چې نه او نه فاعلیت معنی کې زیاتواله پیدا کوي د مفعول په معنی کې ول زیاتواله نه پیدا کوي یو خبره موږ دا وکړه چې مقصود په کلام کې فاعل به مفعول سوي زیاتی سوي سوي زیاتی وي او دا رنګ په فاعل کې چې نه دا تعمیم وي دویم جواب سره په فاعل کې تعمیم وي تعمیم مطلب دا کوي چې په هر کلام کې د فعل لپاره فاعل خوي او مفعول چې نه دا ضروري نه دی فإن قيل كتدويل شي لما لم يجعل على العكس چې دا اسم تفضیل له مفعولیت د معنی زیات ول لپاره ول ناراضي چې ته له فاعلیت د معنی زیات ول لپاره راضي پوښوي حتی لازم الالتباس ته چې دا اسم تفضیل چې نه فاعلیت د معنی د تفضیل لپاره راضي د مفعولیت نه راضي ځکه چې التباس را نشي او دوی چې التباس نه بچ کیږي نو ته څه وکړي د مفعول د تفضیل لپاره راولګا د فاعل لپاره ولې راولې
نو چې فاعل په کلام کې عمده ده قلنا دو جواب دی نمبر 1 جعله للفاعل اولا غرضول لري اسم تفضيل د فاعل لپاره اولاد ولې لان الفاعل مقصود والمفعول فضلا ځکه فاعل مقصود وي او مفعول چې نام فضل شي وي مقصود آیت ویلګي چې په کلام کې مسند یا مسند له واقع کیږي او فضلا چې مسند واقع کیږي د مسلم له او دیم نمبر جواب وايضا يمكن التعميم في الفاعل دون المفعول او دا رنګ تعمیم چې دا موجود وي په فاعل کې نه په مفعول کې یعنی په هر فعل کې فاعل او مفعول موجود وي او مفعول به ضروری نه لري الګ په پښولای او ځا خو نور یو خبر ته پکې دي ان شاء الله سبا وګورو